الله الرحمن الرحیم من کان یظن هغه څوک چې دا خیالي الله ينصره الله چې الله به مدد اونګي د پیغمبر خپل سره په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې فليمدد بسبب الى السماء نو پس هغه دی یو ناړې زوړند کی پچت کې ثم ليقطع بیا د مریته واچي او راکټ دی کی فلينظر ودی ګوري هل یذهبن کیده ما یعیز چې لري کد دی مگر د اغنه غصه داغو وکذالک انزلناه آیات بینات هم دغه رنګ الله پاک نازلی احکامات واضحه وان الله يهدي من يريد او الله لارخي اغه چاته چې اراده وشي ان الذين بشك هاغه کسان امنو چې ایمان وروړون کی دي والذین هادوا او هغه کسان چې يهوديان دي والصابئین چې بی دین دي والنصارى چې عیسایان دي والمجوس او چې آتش پرست دي اور پرست دي والذین اشركوا او هغه کسان چې مشرکان دي ان الله بشك الله يفصل بينهم د دې په منځ کې به فیصله وکي یوم القیامت پر ورځ د قیامت ان الله بشك الله على كل شيء شهید په هر یو سیز باندې گواه دی او لیدونکي دی الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې ګردین مخکې مونږ دا خبره وکړه چې الله پاک وی دا مشرکان او دا غیر مسلم وی چې اخر به الله پاک د پیغمبر مدد بنکي آخر به الله پاک ددنه خپل امداد واپس کی دی به بیا څه کوي بس خلاص بشو دی دې ځان له زړه کې یوه تمه جوړه کړې ده چېرې تر څو پورې دی به موږ ته تبلیغ کوي تر څو پورې به دی موږ ته هدایت کوي آخر یو ورځ به دی تنګ شي لکه چې موږ دلته په دنیا کې د یو څیز په باره کې بار بار تلاش او محنت او سعی کوو آخر دا چې مونږه همت ویلو بعضې خلک او کار پرېږدو مونږ وایي دا د نه کېدو دی دا غیم دا خیالو د خپل یو نظریه وه الله پاک د هغې په باره کې یو ښکاره حکم نازل کړو د هغې د زړه چولو دپاره او د هغې د دغه تمې قطع کولو دپاره په دې کې مفسرینو 3 ترجمې کړي دي مونږ به یې بار بار وکړو او بیا چې کومه ډېره ښکلې ترجمه وي هغه به ترې نه والو من کان یظنو من کانه هغه څوک یظنو چې د هغه خیالي چې دا هغه ګماني چې دا هغه شکی الن چې هیڅ چرې به ینصره الله فی الدنیا والآخرت الله مدد اونکي د خپل پیغمبر سره په دنیا او نه په آخرت کې د څه په باره کې د دین په باره کې د غلبې په باره کې نو الله پاک وایي فلیمدد هغه د مدد وایي بسببن پس اسباب سره الى السماء سما په عربی کې هر اوچت سیس ته ویل شي نو په دې ډومبنه کې بنګ معنا واغستا چته او سما اسمان ته ویل شي او اسمان او سما وریځ ته ویل شي خلومبه کې به نه منګ چت مقصد وایي چې دا دینه په تفسیری کبیر کې امام رازی سے بغستره په احکام القرآن کې دا ابوبکر جساس سے بغستره اگی وی او بل د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په تفسیر ابن عباس کې دا غم دا قول لې چې ردی سمانه مقصد دا چت دی چې کم زمونږ د سر د پاسه دی الله وی فلیمدد بسبب الى السماء پس دې یو ناړې غوټه کې پچت پوری ثم ليقطع بیا د خپل مړې ته واچي او راکټ دی کی فلینظر او دی ګوري هل یذهبن کیده چې لري که د دې مکر او دې انداز ددنه ما یعیز هغه کار چې دې غوسه کوي یعنی دې د خودکشي وکړي د دې نه مقصد دا دی چې دې د خودکشي وکړي په چت کې د ناړۍ غوټه کې خپل سټ ته دې واچوي او ناړۍ دې راکټ کړي چې کله د ده نه ساه وځي نو د ده د هغو څه به هغې مړه کېږي چې الله پاک د امداد نه کوي والله د امداد نه کوي او الله پاک خپل پیغمبر سره مدد اونکي الله وی دا داسې ناممکنه ده چې د دا مرګ ته نه آسان دی بس چې دې خبرې د نشي ټینګېدی چې د الله مدد ولې نه بندېږي د الله مدد ولې نه بندېږي ځان دې پانسي په ځان باندې خو شته که نه په بل چا باندې وس نشته نو الله پاک وی او دې ګوري
چې د دا ذریعه دا طریقه دا وردنه غوسه لري کی یعنی د غوسه په مرګ باندې سړیږي اسی د الله پاک د امداد په باره کې د پیغمبر چا کوم امداد کوي خپل نیکانو بندګانو سره چې کوم مدد کوي مسلمانانو سره چې کوم مدد کوي مجاهدینو سره چې کوم مدد کوي نیکانو سره چې کوم مدد کوي او خپل عام انسان سره چې کوم مدد کوي چې د هغه لپاره هر وخت د توبې لاره کولاو کړې ده الله پاک وایي د شیطان او د شیطان د ملګرو غصه به الګ سړیږي چې ځان ووژني دویمه ترجمه دی هغه امام نصفی صاحب تفسیر مدارک کې معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب او ادریس صاحب دواړو او مجاهد صاحب چې دا مفسر دی د قرآن هغه دې نه اخیستی را هغه وایي د دې نه مقصد د الی السماء نه مقصد واقعي د غبر اسمان دی الله وایي که چېرې دې په دې باندې غوسه وي چې د الله مدد ولې نه بندېږي نو فلیمدد بسبب الی السماء دې د اسمان ته یو سیړی ولګوي یو اندرپایي د اسمان ته ولګوي که وسې کېږي ثم لیقطع بیا د الله مدد د هلته نه راښکته کړي د هلته نه دې رابند کړي ځکه دا خو الله د برې نه مدد کوي الله خو پورته دی نو د ده که وس کېږي دې یو اندرپایي ولګي پوڼی دې جوړه کړي او رسۍ دې وران لغوټه کړي او اسمان ته دې وخیږي او د الله مدد دې بند کړي دا ناممکن دی چې الله د خپل پیغمبر سره د خپل نیک بنده سره د مسلمان سره هغه مدد بند کړي فلینظر بیا دې سوچ وکړي هل یذهبن کیده چې لرې به کړي دا مکر د ده ما یعیز د ده غوسه دې به داسې وکړي شي نشي کولی الله وایي که چېرې دې اسمان ته د خطو طاقت لري هلته کې دې بند کړي دې به د الله رحمت څنګه بندوي د الله مقابله به څنګه دی کوي دا ناممکنه خبره ده چې الله پاک به د خپل مسلمان بنده سره مدد نه کوي او بیا پیغمبر سره سوال نه پیدا کېږي الله پاک به د خپل پیغمبر سره لازمن په لازمن مدد کوي هر هغه څوک چې جهد مسلسل کوي چې هغه محنت کوي نو په هغه محنت کې الله پاک کامیابی که په دنیا کې هغه محنت هغه د حلالو د پاره که حرامو د پاره الله پاک د هغه د کوشش مطابق هغه د هغه حصه ورکوي نو الله وایي پیغمبر خو بیا زما په حقه لګیا دی نو پیغمبر ته به لازمن په هغه خپل محنت باندې ثمره میلاویږي او درېیمه ترجمه هغه چې کوم دی نو عامو مفسرینو کړې ده د عامو مفسرینو نه مقصد زما دا دی چې هغه مفسرین چې هغوی خپله رای لري صاحب رای دي نو پکې یو ترجمه داسې ده چې فلیمدد بسبب الی السماء دا کسان چې دي د غیر الله نه علاوه د بل چا نه غوښتنه کوي بل څوک ذمهوار ګڼي دی د الله نه غوښتنه نه کوي دی وي الله سره دام ذمهوار دی دام ذمهوار دی دام ذمهوار دی دام یعنی زما د ابوت هم ذمهوار دی دا چې کوم ما په انسانانو کې شریک کړی دی دام ذمهوار دی چې کوم ما په پیریانو کې مشر کړی دی دام ذمهوار دی فرشتې هم ذمهواري دي الله پاک وایي نو دا کس دې داسې وکړي چې فلیمدد بسبب الی السماء دی د هغې هغه ذمهواري والي دی هغې باندې خپله ذمهواري وغورځوي دی د هغې نه غوښتنه وکړي ثم لیقطع او بیا د هغې په مقابله کې د هغه بندګانو چې هغه الله ذمهوار ګڼي د الله پاک د هغې سره هغه مدد دی بند کړي دی د خپلو ذمهوارانو هغه ذمهواري هم یو طرف ته کړي هغه دې راولي او هغه دې دې حد ته ورسوي چې دی د الله پاک چې څوک ذمهوار ګڼي او الله پاک هغې سره مدد کوي نو دی د خپلو خدایانو دپاره د هغې مدد بند کړي که داسې کولی شي الله وی فلینظر ودې ګوري خیر دی هل یذهبن کیده ما یعیز چې د دې دا مکر چې دې دا کوشش کوي بار بار چې ذمهوار ورسره دام دی ذمهوار ورسره دام دی ذمهوار ورسره دام دی دا د هغه موحدینو دا د هغه الله یو ګڼونکو دا د هغه الله چې څوک ذمهوار ګڼي د هغې هغه رحمت بندولی شي الله وی نشي بندولی نو ښکلې ترجمه هغه به پکې موږ کومه یو وایو ښکلې ترجمه به پکې موږ دا وایو ټولې ترجمې مزیدارې دي خو اسانه ترجمه به دا وي چې الله وی فلیمدد بسبب الی السماء د اسمان ته د پورته اسمان ته د ځان له ذریعه جوړه کړي ثم لیقطع او د پورته اسمان نه د الله پاک رحم او مدد بند کړي په چا باندې په پیغمبر دغه باندې او د پیغمبر په نیکانو امتیانو باندې فلینظر نو که چېرې دا کاري وکړی شو نو هل یذهبن کیده ما یعیز د دا تدبیر به د غوسه سړه کي هېڅ چېرې به سړه نه کي د الله مدد هغه څوک نشي منې کولی په دې وجه
مفسرین وی شیطان هم چې کوم ځای کې خبره کوي انسان ته دراتلو وی دله به زه د مخامخ نه راشم، دله به زه د شا نه راشم، دله به زه د ښي طرف نه راشم، دله به زه د ګس طرف نه راشم، دی به منې کوم. خدا نه وي چې د باندې به زه د سر نه راشم او د باندې به زه د خپو نه راشم، ځکه چې د سر نه د الله رحمت راورېږي د هغې د مقابله نه شي کولی، او د خپو نه د ځان بدي ښکاري چې زه به یو سړي د خپې نیسم، دا ورته بېعزتي ښکاري. نو دا دوه الفاظ دې نه استعمالوي. الله پاک وایي وکذلک انزلناه آیات بینات، دک رنګې موږ واضح احکامات رالیږو چې هغه څوک چې هغه موحد دی، موحد هغه چاته ویلی شي چې الله واحد لا شریک ګڼي او ذموار الله ګڼي. الله پاک وایي چې موږ هغه ته واضحه کړو، هغه ته ښکاره کړو، د هغه زړه مضبوط کړو چې دا ته به کومه عقیده ستا د عقیده روغه ده. دا نور خلک چې په څه باندې لګیا دی چې په دنیا کې ځان له مفادات جوړ کړي دي، په دنیا کې ځان له دلته کې چې کوم دي دنیایي خدایان جوړ کړي دي، او کله د یو چاپلوسي کوي، کله د بل چاپلوسي کوي، کله یو پسې زنده‌باد وي، کله بل پسې زنده‌باد وي چې دی به زما د ترقۍ ذریعه جوړ شي. الله وایي چاله چې زه ترقي نه ورکوم هېڅوک وله ترقي نشي ورکولی، چاله چې زه عزت نه ورکوم هېڅوک وله عزت نشي ورکولی. ما د خپلو بندګانو دپاره دا یو ښکاره ثبوت رالیږلی دی چې دا تاسو زمانه چې څوک غواړئ تاسو به کامیاب یې. وان الله یهدي من یرید، خو بېشکه الله هدایت کوي هغه چاته چې ارادې وشي، چې څوک د هدایت طلبګاري. لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته سوره عبسه کې چې مونږ وایو چې الله پاک وایي عبس وتولى ان جاءه الاعمى، چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مشرکانو مکه او هغه سردارانو ووایي چې دا ډېر کمزوري خلک دی او موږ ته ځان بدې ښکاري، موږ له یو جدا مجلس جوړ کړه، موږ ته په هغه مجلس کې تبلیغ کوه، نو موږ به ستا خبره وورو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو چونکې رحمت لله العالمین او رحمت للعالمین دې ته وایي چې د هر یو زیروح دپاره رحمت و، د هر زیروح د هر ساه لرونکي که هغه انسان او که حیوان و د هغه رحمت او د هغه دپاره رحم او ترس وپکې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاره کیدی شي چې دې کې یو کس چې کوم دی نو هغه خبره والي او چې کله مشر ایمان راوړي نو کشران بیا هغه پسې روان شي. دا د قبیلو مشران دي، قبایلي نظام دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا ټایم ورکړ چېرې تاسو په دې ټایم کې راځئ، مثلا مازدیګر ټایم یې ورکړو. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي عبدالله ابن مکتوم مورزاده ړوند و، د مور نه پیدا شوي سترګې نه وي، هغه راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماله توجه راکړه، ماله توجه راکړه، زما خبره واوره. لکه موږ وایو زما خبره واوره، نو په عربۍ کې دې ته وایي ماله توجه راکړه، ما ته لږ مخکې موږ وایو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دا خبره ښه ونه لګېده په دې وجه چې ته خو هر وخت راتلی شي، ته خو دین ته جوړ یې، تا خو ایمان راوړی دی. خدا دې وخت کې کته لیده دې کسانو کې که یو کس ایمان راوړو نو دین ته به ډېره زیاته فایده وشي. الله پاک په غونډ صورت را نازل کړ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تندیس تریو کو چې کله تا دغه ولیدو دا ړوندي ولیدو، دا یعنی د دې نه مقصد څه الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیت معلومو، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هم خوښه نه کړه چې ته ظاهري عزت ورکړي یو کافر او یو منافق لا، یو فاسق فاجر لا، د هغه زړه چې په کوم عزت خوشحالېږي هغه عزت به ولې نه ورکړي، که هغه عزت که مادي او که هغه مستقلي، دومره عزت به ولم نه ورکړي چې تا دې له ټایم مقرر کړو، نه دوی د دې ټایم قابلان نه دي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله پاک وایي حضور څوک چې طلبګار د دین هغه د دین وښیه، په چا کې چې د دین طلب نه هغه ته مه ښیه، هغه ورته متوجه نه دی او ته ورته وایي دین زده کړه، دا دین سپک نه دی. نو چې څوک دین ته کیني الله پاک وایي یهدي من یرید، زه هدایت کوم هغه چاته چې اراده مې وشي. ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى والمجوس، بېشکه هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی یعنی مسلمانان، او هغه کسان چې هغه یهودیان دي د موسی علیه السلام په تورات ایمان دی. والصابئین، صابي ویلی شي غیر مسلمه ته، کم غیر مسلمه ته چې موږ ورته نن سبا ایتیس وایو، ایتیس ویلی شي دهري ته، کمیونسټ ورته په عامه لهجه کې وایي چې د غاړو د سره خدای او رسول ني، بس هغه وایي زمانه پیدا کول کوي او زمانه مړه کول کوي، هغه ته صابي وایي. والنصارى او عیسایان، عیسایان کوم خلق دي د عیسی علیه السلام امتیان، والمجوس او مجوسیان چې د اور عبادت کوي. د مجوسیانو کې ورته یو خبره کوم، وختي مې یو کتاب کتو نو پای کې ردي عقاید راغستي وو، چېرې د دې خلکو عقیدې څنګه وې، نو چې کوم سړی هغه د خدای مني نه رسول مني نو هغه خو رښتې هم نه مني، په کې خو د مور خور تمیز اسم دي، په هغه باندې خبره نه راپکار. خو دا مجوسي کوم قوم دی، وایي مجوسي هغه قوم دی چې دوی د ټولو نه ښکلې رشته فرشتو کې هغه د خور سره نیکه
د لور سره نکاح ګڼي. دی وی دا ډېره د عزت خبره ده چې ته خپل لور او خور بل چاله ورکې، نو ته چې نو د مجوسیانو دا عقیده ده چې د هغې د خپل خور او د لور سره نکاح هغه ډېره زیاته بهتره ګڼي. هغې وی خپل عزت اړو بل چاله ورکومه، دا خپل عزت په خپله باندې استعمال کا. والذین اشرکو او هغه کسان چې مشرکان دي چې هغې ځان له خدایان جوړ کړي دي، الله پاک وی دا ټول کم خلق دی. په دې کې دا 15 ډلې چې دي دا بيدینه دي، او دا یو ډله چې دا چې په سر کې الله ذکر کړه ول ان الذين امنوا، شپږ ډلې ذکر کړي. نو په دې شپږو کې دا یو ډله مسلمانان دي او دا 15 ډلې چې دي ان الله يفصل بينهم يوم القيامه، د دې د اختلافاتو به الله فیصله کوي په ورځ د قیامت باندې. چې د یوې ډلې سره د دې کوم اختلاف دی، الله وی په ورځ د قیامت باندې به سره زه پوه شم، دی له به زه فیصله وکم چې کومه یو ډله په حق وه. ان الله على كل شيء شهید، الله په هر یو څیز ګواه دی، الله نه څه پټېږي نه. الله وی څه چې ستاسو ریکارډ دی ما سره دی، خو د یو حکمت په تحت باندې ما دلته کې پټ ساتلی دی. زه تاسو ته دلته کې دا نه وم چې صرف د حق لارې مې راته ښولې دي چې دا په حق ده، دا په حق ده، دا په حق ده. اخري هغه فیصله، اخري حکم چې کوم د هغې نه پس بیا جزا او سزا ده، ابر ته په ورځ د قیامت باندې وورو. بسم الله الرحمن الرحیم. من کان یظن، هغه څوک چې دا یقیني وي، دا ګماني وي، دا خیالي وي، الله ينصره الله فی الدنیا والآخرة، چې الله بخپل پیغمبر سره امداد وکړي په دنیا او په آخرت کې. فلیمدد بسبب الى السماء، اسمان ته د خطو ذریعہ دی جوړ کی. ثم لیقطع، د الله رحمت دی بن کی. فلینظر، ودی ګوري، هل یذهبن کیده ما یعیز، چې دا تدبیر به د غصه سړه کی. وکذلک انزلناه آیات بینات، هم دغه رنګ الله پاک نازلی احکامات واضحه. وان الله، بشک الله یهدی من یرید، لار خی هغه چاته چې اراده وته وشي. ان الذين امنوا والذين هادوا، بشک هغه کسان چې مؤمنان دي او هغه کسان چې يهوديان دي. والصابئین، بيدین دي. والنصارى، عیسایان دي. والمجوس، او مجوسیان دي اور پرست دي. والذین اشرکوا، مشرکان دي. ان الله، بشک الله يفصل بینهم، د دې په منځ کې فیصله وکړي یوم القیامت، په ورځ د قیامت. ان الله، بشک الله على كل شيء شهید، په هر یو څیز باندې ګواه دی.